बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ए अल्लाह स्ता इबादत को और उमताना मदद वाड़ू द टोलो न मखके फजल लाला स्तासु और स्तासु द टोल टीम तखराज तहसीन पेश को चितासु ब्या नन पचार सदके यो देर जबरदस्त वर्कर कन्वेंशनों को पागेबा ने तासु और स्तासु टोल टीम चिकम दे द खराज तहसीन मुस्तहिक थे मलगरो नूर मलगरी नास्ती आई बा खबर कही सिर्फ यो 2 मिनट अस्तासु आखलम जमुंगा द 9 महीने पस्ता आगा टोल मशरान आगा टोल वर्करान चिचा जेलुनो खोड़ल चि सोक द कुरुनो ना ननम चिदे पकूर किशपन कई आगा टोल वर्करान कदा 4 दी कदा मर्दान दी कदा मुमंदो दी कदा बाजवड़ दी कदा मालकंड दी और कदा पेखवर दी अगर टोल होता चिकम दे दने टोल तहरीक इंसाफ द लीडरशिप द तरफ था और जमा और जमुंगा दने टोल मशरान द तरफ था सूर सलाम दे गई था ब्या दामुंगा चिकम तहरीक रवान दे अजीजानो मलगरो दे मकसद सरे दे मकसद सिर्फ दा दे चिप पाकिस्तान के मुंगा द आइन बालादस्ती गोड़ू आइन बालादस्ती सदा आइन बालादस्ती आगदा चिकम द पाकिस्तान मुतफिक का आइन और दस्तूर पास शवे दे पागे के माता तासुता गट्टा गरीबता मालदारता और खानता वर्चाता यो हुकूक मिलाऊ दी मुंगा तासु आगा हुकूक गोड़ू गोड़ू कना गोड़ू मुंगा दागा कानून हुक्मरानी गोड़ू चिपकम के तासु औ बराबर यू चिपमाओ पतासु बांधे खुदल तमुंगा गुंडा न शुकोले और पदे 4 सदके द पीडीएम जमातुना चिदा चादा लासा नंदा मल तबादे द चादा लासा जमुंगा सुबा लुटे लुटे शेवेवा द चादा लासा जमुंगा दा पुख्ताना ख्वारो जार दी आगा खलका कुलाव जलसी और जलूसुला कोलिशी मौता ही सारई दा कानून तासु मनई नुमल करो दा जंग चिकम दे द पाकिस्तान द हकीकी आजाद जंग चिकम इमरान खान पर सरबराह है के मुंगो तासु रवान करे दे दे मंतकी अंजाम पर 8 फरवरी दा 8 फरवरी बाने बरौजू दे हर यो जुल्म द जबर द फस्तायत हिसाब बाखलू आखलू बकना आखलू जिंदाबाद मनना गैरत न में तंडक दे खुप नरबानी हुकूमत द कंजूसानुली दे नशमा पांसी भी औ कजेलवी पसरस्तर गुमे कबूल दे खुप बाज बानी वारे द टपसानुली दे नशमा द टोलो नमख के द फजल खान او د اغه د ټیم او د 400 د غیورو پښتنو انتهایی شکرګزار ما چنن 400 و خودلا چې خوب دغه بوت زمنګ مخه ته هیڅ حیثیت نه لري او هغه خوب او هغه یرا نن د 400 ولسما تکلا مبارکباد د ته پیش کومه زما د 400 غیورو پښتنو زاد پاکستان تحریک انصاف د 1996 میں ورکرې ما پدی 20 کاله سفر کې د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان یا د تحریک انصاف یو لیډر هم مونږ ته د تشدد لاره نه ده ښودلې د همیشه دپاره مونږ ته وصیت کړی دی نصیحت یې کړی دی د ملک د امن او د ترقۍ او د خوشحالۍ دپاره مونږ له درس را کړی دی خو افسوس خبره افسوس په دې باندې دی چې نن هغه سړی چې هغه دې ملک له شوکت خانم اسپتال ورکه نمل یونیورسټي ورکړله هغه نن غدار دی خو هغه سړی چا چې 30,000 کروڑ روپۍ د دې ملک نه ویستلې هغه نن محب وطن جوړیږي افسوس خبره وای په وطن لوبه د غل باچا شروع ده غل باچا شي او باچا پکې غل کېږي هم دغه نظام نه منو دغه قانون نه منو
دغه آیین نه منو په دې وجه باندې نن غداران جوړ شوي وو په ما باندې بذات خود اته پایاري شوي دي 68 په ما باندې مقدمې دي 43 ما په عدالت کې پیشیانې کړي دي 2 ځل زه جیل ته تلم دا ډېره وړه قرباني ده د تحریک انصاف او د عمران خان د نظریې دپاره خپل ژوند هم ورکوم خپل مال هم ورکوم او خپل بچي هم ورکوم هېرېږو به نه هم په دې نقش قدم باندې به ځو کوم چې نن د 400 غیورو پښتنو ثابته کړله په هره ضلع کې به انشاءالله دغسې لوی جلسې کوو او په هغه کې به انشاءالله په باجوړ کې هم یو غټه جلسه کوو تاسو ټولو مشرانو ته به په هغې کې دعوت درکوو او راځئ به زموږ د حوصله افزایي دپاره به ودرېږئ په اخره کې د نه اجازت غواړم په دې یو شعر باندې وایي درد منمه خو زخمونه پټ کا درد منمه خو زخمونه پټ کا اوس د زخمونو پټولو وخت دی که جاړې خو په زړه دننه د خلکو مخ کې د خندلو وخت دی سترګې که پټې ځان په زور ودکه د وخت په نوي الله دوکه شه او زړګي ستا زړه خو به ډېر څه غواړي خو بس زما په تسلو دوکه شه ډېره مهرباني او ډېره مننه بهادر ځوانانو مشرانو کشرانو السلام علیکم او زه خراج تحسین پیش کوم فضل خان ته څاغه د مو پرټی هغه یو مشر دی څاغه عمران خان سره په هر پلیټ فارم باندې په نرې ولاړ دی نن هم هغه دا ثبوت دی چې دوی په حجرې کې عمران خان نه بغیر هم په زوراو خلک دي چې دا پارټي دا یو حقیقت دی دا یو هغه پارټي نه دی چې تا به د انفورسمنټ په وکې دا به جیلو ته واچوي دوی نه به اف آی آر وکړي نن دی پلیټ فارم نه دا چرسدی اشنغر نه 2 ورځې مخکې هم شیر افضل خان مروت صاحب څاغه د مو د آی ایل ایف او د عمران خان وکالت کوي او مو تاسو ټولو نمایندګي کوي هغه دا اعلان کړی چې مو به راوځو دا ډور دا خواب دا به ختموو څومره به مړه کي هغه سړی چې هغه د مو د قوم دپاره هغه شپه ورځه په ځان هیوا کړې دی هغه جیل کې پروت دی نن مو تاسو دومره هم نشو کوی چې یو پروټیسټ وکړو مو دومره هم نشو کوی چې یاره هغه دپاره سټینډ واخلو جلسې وکړو جلوس وکړو ګوره یو خبره دی پښتو متل دی هغه بنیري صاحب وایي چې سپینې سپینې مه وایه که ژوند کوې نن ټیک دی 9 مۍ کې جناح صاحب کور باندې څه حمله وشوه خو زه پوښتنه کوم چې د جناح صاحب ته دا کور ولې نه ورکولو تاسو جناح صاحب فیملی خو اوس هم غریبان په کرایي کورو کې اوسېږي ګوره که ته یې چې عمران خان د ملک غدار دی نو بیا دا چې کوم پی ډي ایم و دا کوم خیرخوا دی دا خو د پلار نیکه نغلو دا خو دوی خو تاریخ دا دی چې دوی د ملک لوټ کړی دی 1947 نه واخله تر نن ورځې پورې دوی چې کوم د ملک تباهي کړی دی ته نن په 2 کالو کې عمران خان ته وایي چې غدار دی عمران خان یو بهادر لیډر دی عمران خان غوندې لیډر په دې دنیا کې نشته نن تاسو څومره رسوایي روانه ده په دنیا کې دا لیډرشپ نشته تا که دا عمران خان په ګراونډ وای تا ما کتو چې څنګه اسرائیل حمله کوي نن خو مو مذمت هم نشو کوی مو څنګه مسلمان یو مو څنګه پښتانه یو ګوره هېڅ دغه هېڅ د شمار سړي په یو متاغه دی شعر دی چې خلک خو ډېر دی خو بهادر کم وي اوس عمران خان که موږ ځان نه جوړ نه کړو نو مو به د چونډ مو به روزانه به دا پی ډي ایم دا مافیاز دا هینډلرز چې د کوم د ملک تباه کړی دی دا به مو باندې مسلط وي مو به غلامان وو دا غفار خان و باچا خان مو سیاسي ورکران یو هغه غدار و هغه غدار نه و هغه 36 سال د قوم دپاره قرباني ورکړې وه خو هغه تا غدار ډکلیر کړی و نن عمران خان غدار دی سبا به زه غدار وم بل سبا به ته غدار وي دا صرف د 10-15 لاک خلک غدار نه دي بقیا ټول خلک غدار دي ګوره اخیری خلک ډیر دي او یو خبره دی چې که لیول پلینګ فیلډ نه وي نو بیا به سیول وار وي بیا به بغاوت وي ګوره دا نشي کیدای چې ته چور ته او ډکو ته پلیټ فارم ورکوي هغه ته ریلیف ورکوي بل طرف ته یو بهادر لیډر عمران خان دی چې هغه ټولې دنیا کې تا
پہچان درکړی دی. وګوره مو د عمران خان نشته دی دا سیمی پینل ته مو نشو تللی. عمران خان اوس مو ته ورلډ کپ راکړی دی. عمران خان اوس مو ته شوکت خانم راکړی دی. عمران خان اوس مو ته نمل راکړی دی. عمران خان اوس مو ته شعور راکړی دی. د قوم کې شعور نه و. دا اوس مو په دې فخر کوو چې مو کې شعور راغلو. یاریږو به نه ګوره روزانه امرو دا مهنګایي دی امرو خودکشي دی کوو به خودکشي به نه کوو خودکش به کوو بیا دا به څه وي چې موږ به مطلب مهنګایي نه به مړو بوتې تاسو به بهادرۍ سره مقابله کوو. پاکستان فوج زموږ فوج دی. پاکستان فوج سره مو څومره مینه دی دومره د پی ډي ایم مینه نه دی. دا ټول عمر په دې فوج خلاف سازش کړي دي. مو کله کړي دي؟ مو ته نه عمران خان زه قسم کړم درته مو ته عمران خان نه دی ویلی چې ته چېرته داسې کار تاسو وکړئ چې هغه کوئ. نو دا خو غدار نه شي کېدی. یو طرف ته ته یایي چې کومې ته د مافیاز دی کومې تا راوستو پری پلانډ یو ګیم و دا نه چلیږي. پاکستان کې به لیول پلینګ فیلډ مو ته هم راکوي او په زور یې هم د نالو انشاءالله بي کلاس لیډرشپ دا فضل خان دا ټولې مو عمران خان سره ولاړ یو او قیامت ته پورې به ولاړو. اخري کې یو شعر وایم هغه عمران خان ته ډلې دی وایي قاتله هر اندام مې کټ کا خدا سر مې مه کټ کوه دا مې عمران خان ته دی منلی بې ودې به شم. وسلام. وایي دا پولیس بار بار ځي او د پی ټي آی والا یری نو زه ورته یو شعر ډالۍ کومه د فضل خان د طرف نه. وایي هغه نور دی چې په ټیټو سترګو ګرځي هغه نور دی چې په ټیټو سترګو ګرځي زما سترګې نه ټیټېږي زه پښتون یم. د 400 غیور عوامو زه د خیبر پښتونخوا صوبایي جنرال سیکرټري تاسو سره مخاطب یم. یار پرېږدی که نه یار نه کېږي بیا نه کېږي غوږونه اورم تاسو تقریر کوئ ملګرو دا شاته چې کوم کسان ولاړ دي زمونږ میلمه تقریر کوي تاسو خپلې خبرې کوئ مهرباني وکړئ خاموشي. زه د خیبر پښتونخوا د پی ټي آی مشرانو ته دا یو خبره کوم چې پیښور ناکامه دی 400 وګټله او زه زما خواهش دا دی چې د پیښور نه زمونږ دغه مین افیس د 400 دې ښار ته راوستی شي ځکه چې د 400 عوامو د پیښور د خیبر پښتونخوا د پی ټي آی عوامو له ډېر غټ شکست ورکړو. زما تعلق د ملکنډ سره دی خو چې زه نن دا دویم پروګرام دی ګورم نو دا جذبه او دا جنون دا په 400 کې د 9 مهینه پس په اولني ځل باندې ما ښکاره ولیدو او هغه د 400 په قوم کې راوچت شو. عمران خان به دو خبرې کولې خاموشي پکار ده چې بڑے چھوٹے دماغوں میں خواہشیں ہوتی ہیں اور بڑے دماغوں میں مقاصد ہوتے ہیں. خواہشات سو مقصدو نه سو خواهشات دادی چې د شفقت سره دی گاڑی د شفقت سره دی بنگلې د شفقت سره دی منسټری خو عمران خان وی دا خواهشات د زناورم پوره کیږي نن د زناور سره خوراکي خو مقصد صحیح مقصد هغه وی چې زه به د نمل یونیورسټي جوړوم زه به شوکت خانم جوړوم او زه به پاکستان کې دغه شان عوام جوړوم چې هغوی به اسټبلیشمنټ ته وایي چې ته په ما باندې خپله حکمراني نشي کولی او چې کله هم په دې ملک کې د عمران خان غونته کې لیډر راشي نو د 400 عوام د خیبر پښتونخوا عوام او د پاکستان عوام به د هغه سره برملا ولاړي. نن دا پروګرام دومره غټ دی چې څوک خبرې اورېدل نه غواړي خو زنده‌باد او مرده‌باد به وکړو ټول به لاړ شو خو یاد ساتئ نن چې دا کم حالات جوړ شوي دي زما یو ملګري خبره وکړه په ما 9 ایف آی آر په ما 17 دي خدای سم نه دي زما لیډر په جیل کې دی زما لیډر پاډیاله جیل کې پروت دی او موږ پښتانه ځان ته هغه چې غیرتي قوم وایي تاسو نه تپوس کوم هغه غیرت د پښتنو نه چیرته لاړو چې نن
مونږ په دې دومره مشرانانو کې پولیس راځي هغه ورځ نه ویرېږئ چې د انصاف یوت وینګ مشرانان ځوانان ورکر د پی ټي آی ورکر ستاسو په کور باندې لغړ بربنډ درننوځي بیا ته خو به زما نه په خپله پرتوګ وباسې زه به یې درته په خپله وباسم او درځم به او د نر هغه پلانکی وي په بدل نه نو یاد ساته چې څه دې را سره وکړل هغه به در سره کوم تا زما د لیډر ګریوال نیولی و زه به ستا ګریوال شلوم تا زما لیډر په جیل کې اچولی دی زه به تا په جیل کې اچوم او یاد ساته که تا وردي اچولې ده نو ستا چې کومه جذبه ده هغه جذبه زمام ده ستا چې کوم قانون دی هغه قانون زمام دی نو که ستا جذبه هغه ده زما جذبه هغه ده نو که تا پتلون اچولی دی ما شلوار اچولی دی راشه په میدان چې مقابله وکړو پښتون قوم د خپل شرم نه د خپل حیا نه تا ته څه نه وایي او